بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ستړي مشئ په خیبر نیوز په سکرین باندې زه تاسو ټولو ته هرکلی وایم. زه یم نعیم الله یوسفزی. په دغه پروګرام کې مازدیګر او ماښام هم بیا ورداخل شو ورته موږ پای کې په دې پروګرام کې موږ تاسو په خدمت کې حاضریږو. په سوشل ایشوز هم خبرې کیږي، په سیاست هم خبرې کیږي، مختلف شعبو سره تعلق لرونکي میلمانه هم راځي، د هغوی سره هم خبرې کوي او بیا زموږ خپل د چینل ملګري چې دي موږ هم په شریکه کینو او څه خبرې داسې کوو. کوشش ودای چې څه ستاسو نه زده کړه وکړو او څه هغه څیزونه چې هغه په معاشره کې ضروري دي په هغې زور راوړو، د هغې زده کړه کول یا په هغې باندې زده کړه یي خو د عمل کولو هغه تلقین چې دی هغه کول وي چې موږ د معاشرې په خوالي کې، د دې ملک په خوالي کې یا د دې قوم په خوالي کې خپل کردار ادا کړو. نن زما سره ډېر ښه ملګري په پروګرام کې ناست دي. زما سره یو خو زموږ ریګولر کم ملګری چې دی سیار علی شاه ناست دی. سیار علی شاه ستړی مه شئ. مهرباني جی. څنګه خیر دی؟ فیلډ نه راغلی او کنه ستړی ډېر اوږد پریس کانفرنس او سب لکه بالکل نن سبا یو ټرینډ جوړ شو د پریس کانفرنس او یوم ټول اوږده او چې کله وفاقي وزیران کوي دغه خبره دی که نور څوک بیا چلی او که نه خو په پی ټي وي باندې خامخا رواني. ګوره یو خبره ده اوس لکه نن د کابینې اجلاس و نو د هغې پریس کانفرنس وکړو فواد چودھري په هغې کې هغه اهم خبرې ترې ووایو که نه چې اوس لکه مونس الهي چې کوم دی نه هغه ته وزارت ملو نو خو ووایه که نه تا ته چا څه ویلي دي خو وروستو به یې نو هغه پکې لا بېل ځان له په دغه کې کابینه کې لا بېل لیکیجز دي که نه ایگزیکټلی هغه پکې هغه لیکیجز نه خبر هغې ته راشي او هغې نه پس بیا په ذرایعونه چلیږي هغه ټایم سره مغه پس ځینې کسانو منډې والي مطلب دا کې د لاهور کم د زرداري صاحب ملاقاتونه چې دي نو د هغې هغه سمر چې دی هغه مونس الهي هغه ته میلاو شو لکه دا مې دي د رویه باندې خبر چې یو خبره وشو بس کابینټ بل اکثر پریس کانفرنس چې دي نه غیر ضروري اوږدي هم شي. لکه د کابینټ ته په کار د کابینټ کې څه شوي دي په هغې باندې بریف کا ما خیال دی هغه به مطلب د 10-15 منټو خبرې نه وي. دا اوس خو لکه د فواد چودھري اطلاعاتو وزیر دی خو لا پکې د کابینې ذکر وکړي دی نه وړاندې و شبلی فراز هغه ته به خلکو شغلي وي د هغې مسله دا چې هغه به شروع شو نو هغه به هغه څه ووایي چې لکه هغه به د کابینې موډ ته کتل چې لکه د وزیر اعظم صاحب موډ نن هغه د اپوزیشن کم جماعت باندې تنقید وکړه نو بس هغه به هغه ایجنډه پرېښود او اکه شی به یې ووایي هغې پسې به یې د زړه نه هم سمې ډېرې خبرې چې کله به خلک به هلته تللي چې کابینه کې څه وشي ځان له بیا په الکترونیک میډیا دپاره به دې کې مسله څه وي چې کله د خبرونو ته نږدې پریس کانفرنس کوي او اول دغه خبرې کوي نو د کابینټ هغه خبر د سړي نه ګډوډ ګوره د ټي وي خبر خو څه پکې شوي دي موږ ته د ټي وي خبر خو داسې یې ګنټې بولټنې ګنټې هغه هم ټول 40 منټې په هغې کې بیا ښه بل د انکر دپاره ویلو دپاره چې کوم هغه خبر ورکوي او ښه خو لکه هسې وایم چې هغه د هغه سره تړلې خبرې هغه هم ترې زده کړه کوي که نه لکه هغې کې اوس لکه چې دغه شهباز شریف یا پریس کانفرنس شروع کی یا په اسمبلی کې خطاب کوي زه 3 غنټو نه به ته څه خبر راوکاږي پرون په لاهور کې یو پریس کانفرنس او شپ 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 او بل خبر ده چې کوم خبره کوي په هغې باندې کله کله په خپل هم نه پوهه چې زه د خلکو ته څه ویل غواړم. کتونکو زموږ سره موږ یو بل ډېر خوږ ملګری ناست دی زموږ سره په خیبر نیوز کې په نیوز روم کې هغه کار کړلی، په ریپورټینګ کې هغه کار کړلی، په سکرین هغه کار کړلی او وس بل ځای کار کوي. الله دې خوشحاله لري. اصغر خان عسکري صاحب ستړي مه شئ. مننه نعیم صاحب یو جهان مننه. از لږ بد خو دې راته وکتل نو سیار باچا چې کوم دی نو قصه شروع کړه لږ بد دې راته وکتل چې مطلب دوی په خپل موږ ماحول ګرمو دا سوچ کوو لکه چې زه د نور کله چې راځم هغه شان راغلی یم کو چې هسې که نه په پروګرام کې ناست یم تا ته ماحول برابر و که نه ګوره تا د هغې تا ته کیوں وایي پریس کانفرنس دا کومه لانجه چې روان ده که نه چې اپوزیشن پریس کانفرنس کې نو د حکومت بیا 2-3 کسه پریس کانفرنس کوي لکه شهباز شریف په لاهور کې پریس کانفرنس وکړو په بس دلته کې بیا وروره حماد اظهر فواد چودھري او دغه بل کوم کس شهزاد اکبر شهزاد اکبر نو دا 3 واړه پسې کېناستو. دا ټرینډ چې روان دی په دې باندې تاسو د یو صحافي په نظر باندې تاسو څه وایي؟ مخکې به داسې چل و چې صرف وفاقي وزیر به و که نه اوس پکې دا معاونین را ډېر شوي دي نو هغه معاونین چې کومه دی هغه خو لکه الیکټډ خلک نه دی نو هغه د خپل ځان چې وی آلسو ایگزیسټ چې مونږ هم موجود یو که نه نو چې څنګه هم لکه اوس شهباز شریف د اپوزیشن والا خبره وکړي
لکه تاسو وګورئ هلته نه ورپسې د پنجاب چې کوم معاون خصوصي د فردوس اشقوان هغه به پسې هم شروع وکړي حالانکې خبره به په قومي اسمبلی کې شوي او د قومي خبره ده نو پکار ده چې قومي به له به جواب ورکړي وزیر اطلاعات ستا پکې اوس څه کار دی فیض چوهان لږ غیب شوی دی هغه خو لا غیب شوی هغه اوس هم ځان ته وزیر اطلاعات وایي د ټول وزیر اطلاعات ګوره چې په دې حکومت کې څونه دي که نه د ایم این ایز او ایم پی ایز هم ورسره واچوه ګوره دغه دی د حماد اظهر دی د توانایي وفاقي وزیر دی چې کله د فیټف هغه معامله راله چېرې پاکستان اګریلیسټ نه ونه کاږو هغه پریس کانفرنس کال که خلک لاړه نو پریس کانفرنس لړه کېناسته په سبا یې بیا دوباره پریس کانفرنس کال که بیا ورته هلته کې هغه رپورټران ټول کېناست چېرې دا خو مونږ خو دلته کې د هر یو سړي خپل ځان له بیټ دی یو د انرژي کوي څوک د اکانومي کوي څوک د بله معامله کوي ته کله په یو موضوع غږېږي کله په بل موضوع غږېږي وی کنفیوژن دی وی یو کار کوه چې کله ته د پریس کانفرنس د پی آی ډي د ترو نه سید رالیږي چې پای کې منشن کوه چې دا په کم موضوع باندې دی بس سړی لږ داسې د غم شو بدم پې ولګېدل هغه هم نه پوهېږي که نه هغه عجز هم څو ځله بدل کړو دا په هره موضوع پوهېږي نه پوهېږي نه په هره خو د هغه وزارت خو هم څو ځله بدل کړو شل ورځې باندې پکې هم بدل کړو یو دومره وزارتونه بدل شوي چې په هره موضوع پوهېږي جیک اف آل ټریډ او یس بالکل هغه جیک اف آل ټریډز ته جوړ شوی دی خو که خیال وکړئ بیا پکې څه وزیران داسې دي چې سره غیب دي د هغوی د وزارت په حواله باندې که اعلامیه راشي وکړي د څیزونو به خبر شي پریس کانفرنس وغیره چې د دی په نظر نه راځي اسې عسکري صاحب پریس کانفرنس لکه اسې یو جرنل تپوس یو عام سړی کوي د په کوم حالاتو کې کول پکار یا پریس کانفرنس څه ته وایي چې لکه دا خبري غونډه ورته مونږ وایو چې دا په کوم حالاتو کې پکار ګوره سیار بچه د ټولو نه اول خو دا پکار دی لکه چې د حکومت ته طرف نه څوک پریس کانفرنس کوي لکه تا د وفاقي کابینې خبره وکړه د کابینې په ایجنډه کې چې کوم آیټم موجود دی هغه لس دي 15 دي 20 دي هر څومره چې موجود دي ټو دی پوینټ په هغې باندې بریف ورکړلی شي چې د کابینې مخې ته دا کېښودلی شوه دا کابینې چې کوم دی هغه فیصله وکړله او د کابینې په هره ایجنډه کې تقریبا 15-20 آیټم چې کوم دی دې نه سیوا نه او د دغې تاسو خبره وکړه چې یاره 10 منټه او 20 منټه کې دا هر څه ختمیږي او زیاتره په دې پریس کانفرنس کې ختم هم شي خو مسله پکې کم ځای ته راشي چې سوالونه کله شروع شي نو په دې سوالونو کې هغه متعلقه وزیر چې کوم هغه متعلقه شعبه یا موضوع پریدي او هغه ځای نه چې کوم دی څوک په یو پسې لګیا شي څوک په بل پسې لګیا شي څه قصور د ځینې صحافیان هم وي که نه هغوی چې پریس کانفرنس په کومه موضوع ده لکه اوس نن د کابینټ پریس کانفرنس شو بریفینګ نو په هغې کې هغوی تپوسونه هم بیا ایرلیونټ وکړي که نه د بل شي تپوس وکړي د هغې څه لږه غوندې سنسني جوړول لپاره یا د دې لپاره چې ما دا تپوس وکړو خپل چینل له ما خبر ورکړو چې دا ما خو دې دا تپوس وکړو دا جواب ورکړو په کار دا ده چې دوی هم سپیسیفیکي او کوم صحافي چې دی هغه هم سپیسیفیکي او یو سړی اوس 50 منټ مسلسل وغږېده نو د ټي وي د ریپورټر خو دا کار چې دی به ټکر هم لیکي که نه یا پوینټس لیکي نه نور خو د بیا وروسته ریفاین کولو موقعو ته میلو کېږي یو سړی لګیا دی لیکل کوي او هغه 50 منټ وغږېده نه 50 منټ نه هغه کتابچه به لیکي ایګزیکټلی خبر جوړول 30-40 سیکنډز جوړ خبر سیار هم یو کتاب نه کنه تاسو بریفینګ چې وي او بیا که فرض کړه د ځینې بریفینګ چې دی د هغې اعلامیه هم جاري کېږي هغې کې بیا ښه پوره فرق وي په هغه بریفینګ کې یا تا هغه څیزونه نه ښولي چې ستا دپاره ضروري یا په هغه پریس کانفرنس کې ویلي په هغه اعلامیه لکه زه تاسو وایم اوس چې کوم د وزارت چې کوم دی د اسد عمر سره دی پلانینګ اینډ ډیولپمنټ په پلانینګ اینډ ډیولپمنټ چې کله پریس کانفرنس وشي او هغه چې کومې خبرې کوي نو هغه به په چا پسې لګي هغه به کله په بلاول پسې به خبرې وکړي یا به په شهباز شریف پسې خبرې وکړي او په ټولو پسې به خبرې وکړي او ښه یعنی ګینټه به په هغې باندې واخلي خو چې کله اعلامیه راشي پریس ریلیز چې کله د هغې پریس کانفرنس راشي نو په هغې کې به بیا څه خبره به ورکړي چې مثلا نن که هغه پریس کانفرنس کوي سبا کې کوي نو هغه به وایي چې د جی سی سی غونډه چې کوم دی هغه به په جولای په پلانۍ د نیټه باندې به کېږي او په دې کې پلانۍ منصوبې دي او دا به چې کوم دی نو آنلاین په دغه باندې به ورچول دغه به په پریس کانفرنس کې بیا ټولې دغه خبرې او دلته کې چې صاحب کم کړی نو د صاحب سره خو چونکې تیاری نه او هغه په خپله موضوع باندې هغه خپل وزارت باندې خو هغه بریف نه اخیستی تیاری نه بس آسان کار دغه دی چې راشه او د مایک ته کښېنه او په یوې پارټۍ پسې وغږېږه په بلې پارټۍ پسې وغږېږه او ځینې خلک داسې خوښوي ما مخکې ورځ یو ډېر انټرسټینګ پوسټ مې کتلی و هغه دا ګورمنټ چې دی ډېر امیزینګ دی وایي دا عموما د فیوچر خبرې کوي و چې کله چې د پریزیډنټ تپوس کوي دوی پاسټ ته ځي
کنه نو د دوی ټوټل هغه سیستم چې دی هغه شانتي دی بالکل ګاګیږي والا قصه خو ډیره چلیږي او چې کله ته د پریزیدنت خبر کو که یار په حال کې څه دي یا څه کوي سره روان دي نو وای دا تیر حکومت دا تیر خلکو او دوس دون خلک د دې خبرې نه تنګ شوي دي کړي تیر حکومت څخه غلطي کړم نه خلک کوئی ضرورت نه دی دا غي نه دی کړی دا دی څه وای په هر چیز کې تاسو دا هم دا په کاته کې ولګي او د فورن افیس یو ډیر وخت نه به یو صحافي د ناغې به دا کور کو ما یو رزولي دی یو ځای کې ما ورته مې یاره ته خو فورن افیس ته نه راځې ما ته فورن افیس په پریس کانفرنس کې پریس بریفینګ کې سي بس تا ته به تیرې هفتې هغه یو دغه به درته ووایي یو به د هغې کشمیر په موضوع باندې یو راټکړی بیان هغه به درته ووایي یو څو که هلته کې څه پکې روزي نو هغه دا دي چې هلته به سوال وړي او هغه نه به د هغې سوال تپوس کې او هغه به هم درته هغه کله کله ووایي چې نور به دې وروسته پوهېږم خو یو به درته زه عام یو جواب درکړم کیدای شي ستا خوښ هم نه شي نو چې هغه کوم ډیپلومیټک جواب درکړي که نه هغه د اوفیشل نو هغې ته بیا ناست چې اوس دې نه زه څه ووایم دا د 5 اګست نه کله چې کشمیر سپیشل سټیټس چې ختم شوی د هغې نه وروستو تاسو د دغه د فورن افیس د پریس بریفینګ د هغې په ویب سایټ باندې لاړ شئ شروعات په هم د دقې زګي نه به چې دی نو هغه به وکړي او هغه سیم ټول هغه یو حساب چې دی نو هغه به چلیږي خو څه پالیسي بیان او څه پالیسي لکه د افغانستان په باره کې چې ته کله سړی تپوس وکړي چې څه دغه دی نو هغه به وایي چې دغه افغان اون اینڈ افغان لیډ بس دا دوه ټکي دي که نه افغان اون اینڈ افغان لیډ ډایلاګ چې کومه دی چې هر نمونه تپوس ته د هغه نه کوي بس د پاکستان پالیسي څه ده وی افغان اون اینڈ افغان لیډ دغه جواب به درکوي ډېر انټرسټینګ هم دي په دې کې عسکري صاحب د فیلډ صحافت چې کوم دی لکه ډېر ګران کار دی په دې کې شک نشته هر قسمه موسم پکې هم راځي فیسیلیټیز هم نه کله د ګاډي مسله جوړه شي کله ورته چې هغه ځای ته نږدې شي ګاډی ته مسله جوړه کړي یا ټرافیک دی دا خو په خپل ځای خو کم د داسې پریس کانفرنس چې موږ چې کوم ذکر کوو په دې کې د ځینې صحافیانو هغه رول چې دی یا د هغوی هغه کردار چې دی هغې ته څنګه ګورې مطلب یو خو ایرریلیونټ تپوسونه شو یو دا شو بل که خیال کړی نو غیر ضروري شور شرابه لکه موږ هم لیدل دي بالکل صحافي چې یو پریس کانفرنس لزی نو هغه ډېر ریسورسز چې دي هغه په کار راوستي هلته تللی خپل ټایم یې ورکړی خو کله کله ډېره وړه غوندې خبره په هغې اکثر صحافیان خفه شي ډېره غټه ویمه جوړه کړي او ډېر اهم پریس کانفرنس چې هم خراب کړي لکه دا زه ګور جنرلایز کوم دا نه چې سپیسیفیک کېږم زه په خپله په دې باندې خفه کېږم ولې یار صحافي به دومره تکلیف کوي ځي به او هغه ته دې څوک څه ګډې وړي وایي خو کله کله ځینې صحافیان چې هغه ډېر غیر ضروري معامله جوړه کړي په دې باندې ستاسو خپل ټیک مونږه لکه دا د هر ځای د مزاج لکه اوس زه ورته نمونه واخلم چې داسې په یو غټ هوټل کې کله پریس کانفرنس نه وایم په یو غټ هوټل کې او نو چې هلته لکه اوس دغې یا په سرکاري ودانۍ کې لکه په پی آی ډي کې که نه نو دا د هر یو ځګي هغه خپل دغې دا موډي او تاسو به یقین وکړئ چې د هر ځګي لکه خپل چې یو غټ هوټل نو د یو مونږ داسې هم لیدلي چې د هغه بیټ نه خو هغه به چې کوم دی نو را رسېدلی وي که نه دغه به یې ورته نو هغه بیا صحیح هغه شاته چې دی نو په کورسو باندې ناسي د پریس کانفرنس سره د هغه څه کار نه یو سره خبرې کول د بل سره خبرې کول کوم چې د هغه سره هغه سټاف افیسرز دي د هغه متعلقه کسانو سره یا د هغه سیاسي لیډرانو سره نو بس د هغوی سره هغه تشې هغه ګپې شپې او دغه چې کوم دی نو لګوي او دا خبره ډېره زیاتې صحیح خبره ډېره لکه په او یا بس منسټر صاحب پسې په لاره کې په ګیټ کې ورته ولاړ چې هغه راشي او سر جي او پلان کې او ډنګري او لاس به پې واچي که نه ما دا پلان کې کار د دې نه دغه څه شو نعیم صاحب د دې نه خبره بیا دا کېږي چې تاسو لکه چې کله موږ سوشل میډیا استعمالو نو چې کوم هغه اصل بیټ ریپورټر که نه د هغه به ته د هغه وزیر سره د سره نه تصویر وویني بالکل او نه به په فوټیج کې وګورې او د هغه چې دا غیر ضروري کوي یا پر د حلقې څه څه وایي او دغه کوم چې غیر ضروري متعلقه ریپورټر راغلی یو دغه نو دغه به ورسره ویډیو هم ښه زیاتي دغه به ورسره تصویرونه هم ښه زیاتي او دغه لاسه کې چې د هغه سټاف ممبرز چې کومي د هغه سره هم د هغوی تعلق د یو وړه شان دمه کوو د مینه بعد بیا حاضري خپل پروګرام چې دی دغه خبرې اترې به جاري ساتو ویلکم بیک جی ستړي مشئ پروګرام کې او منګه ناس یو خبرې اترې وکولې سیار علي شاه او اظهر خان عسکري زما سره موجود دي د پروګرام په دې برخه کې زموږ سره ډېر دروند میلمه منګه جوائن کړي یو او ډاکټر منظور آفریدي صاحب ستړي مشئ جی پروګرام کې ډېره مننه جی ډاکټر صاحب ایچ او ډي دي اسلامک یونیورسٹی کې او
د دې نه علاوه دوی پی ایچ ډي سکالرز دي د چاینا نه پی ایچ ډي کړې ده او چاینا پاک چاینا ریلیشنز باندې خپل جوړ نظر لري او یو بل ډېر ښه اړخ ته پای کې به سره مونږ خبرې کوو دوی شاعري هم کوي د دوی یو کتاب ان قریب چې د هغه چاپ کېدونکی دی مونږ به تپوس کوو چې دغه کتاب چې دی د هغې مطلب اصل موضوع څه ده په څه باندې لیکل دغه شاعري د دوی جوکاو کم ترته دوی د شاعرۍ آیا صرف رومانوي ده که نه په هغې کې څه انقلابي معاملات هم دي بلې ټول هر څه به سره خبرې کوو خو د ټولو نه مخکې زموږ د پروګرام چونکې مونږ چې څومره کامیاب خلک راځي زموږ مقصد دی چې خلکو ته پته ولګي چې په پښتنو کې کامیاب خلک دي تعلیم یافته خلک دي کوالیفاید هم دي د سره سره په مختلفو شعبو کې هغوی یو منفرد مقام هم لري دغه سفر څنګه شوی دی اول به لږ دغه خبرې د دوی سره وګو د هغې نه بعد بیا ظاهره ده په سیاست په سره هم خبرې کوو د پاکستان او افغانستان معاملات چې دي په دې باندې هم دوی کار کړی دی په هغې به سره هم خبرې کوو ډاکټر صاحب دا زمونږ کولیګز دي ملګري مونږ چې میلمه راولو نو مونږ بیا په شریکه د هغه نه ډېر تپوسونه کوو نو مونږ به سر خو اول یو بنیادي پوښتنه زمونږ وي چونکې ډېر پښتانه هلکان جینکۍ ینګسټرز چې دي هغه دا پروګرام ګوري نو زموږ مقصد دی چې دغه رول ماډلز هغوی ته را مخامخ کړو ستاسو د تعلیم سفر د پرایمري نه به وایو ستاسو د کوم ځای سره تعلق دی او بیا تعلیمي سفر تاسو دې حد چې راغلی دا به راته لږ سټپ بای سټپ ووایئ بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه اول زه د خبر نیوز د ټول ټیم تاسو شکریا ادا کوم چې مالم بلنه راکړه او زه دلته راغلم ستاسو مننه د ما بنیادي تعلق د ضلع خبر مخکې چې خبر ایجنسی ورته ویلی شول هغې سره د جمرود تحصیل سره هلته کوکي خیل شیرخان خیل زما کنده یا تپه ده صحیح ما بنیادي چې کوم پرایمري تعلیم دی هغه د خپل کلي نه حاصل کړی دی بیا میټرک چې دی هغه هم د جمرود هایر سیکنډري سکول نه هغې نه پس چې کوم اف ای سی ده او بیچلر پورې تعلیم دی هغه د ګورنمنټ کالج پېښور نه بیا دارنګې د پېښور یونیورسټۍ نه ما 2 ماسټر ډیګري کړي دي یو په لایبرري اینډ انفارمیشن ساینس کې او بل چې د هغه په سیاسیاتو کې یا پولیټیکل ساینس چې ورته ویلی شي هغې کې هغې نه پس لږه زما 2 بنیادي چې کوم شوق یو ما ویل چې یا خو به زه پی ایچ ډي کوم او یا به زه سی سی ایس کوم دواړو دپاره زما تیاریانې جاري وې او ما په یوه دریمه ایم ای باندې هم کار کولو خو په دې کې ما ته سکالرشپ میلو شو د پی ایچ ډي دپاره او چاینا ته نو د چین جیلن یونیورسټۍ نه ما په سکالرشپ باندې په بین الاقوامي تعلقات یا نړیوالې اړیکې چې ورته پښتو کې وایي په هغې کې ما پی ایچ ډي وکړه او زما موضوع چې وه یا مقاله د تحقیق هغه د پاکستان چین چې کوم دوه اړخیزه تعلقات دي دغه و هغې نه پس ما په نړیوال اسلامي پوهنتون اسلام آباد کې ایز اسسټنټ پروفیسر دلته شمولیت وکړو او تر هغې راسې یعنې 2009 نه تر دې دمه زه دلته کار کوم بیا د امریکې د نارت کیرولاینه یونیورسټي نه ما پوسټ ډاکټریټ وکړو په پاکستان چین تعلقاتو باندې او په د سی پیک باندې چې کوم د پاکستان چین اقتصادي لارې منصوبه ده او نن سبا زه ایز اسوسییټ پروفیسر په نړیوالو اړیکو او سیاسیاتو چې کومه څانګه ده اهمه موضوع باندې تاسو تحقیق کړی د خپل چې تاسو کوم ریسرچ دی دغه هغه نن سبا زه یم چې لکه د پاکستان د سیاسي چې کوم منظرنامه د پاغي کې مونږ ډېر پاغي باندې ډسکشن کیږي چې کله په دې خطه کې هم څه کیږي نه هغه تړلی کیږي دغه سی پیک سره پاک چاینا سره یا اوورال صرف د چاینا صورتحال باندې دا نن په وخت چې کوم منظرنامه د دې باندې تاسو خو به ترې ښه خبرې د افغانستان صورتحال او بیا د سی پیک ته چې کوم ورپېښ خطرات دي خلک وایي چې یاره دا که افغانستان کې یا په دې خطه کې کوم صورتحال د تشدد پکې سیوا شوی دی د دې وجه دا ده چې سی پیک ته یو انټرنیشنل یو گیم جوړیږي په دې کې څونه حقیقت دی آیا واقعي خبره ده چې لکه دا دونه پلانینګ چې کیږي یا دا دونه معاملات چې روان دا ټول د سی پیک خلاف بس یو معامله ده په دې کې تاسو ډېر زبردست او ډېر بنیادي سوال وکړو یقینا چې کوم د سی پیک منصوبه ده هغه ډېرې زیاتې خوشحالۍ راوړی شي ځکه چې دا صرف د پاکستان یا دلته سویلي ایشیا پورې محدود نه ده دغه بی آر آی چې کوم بیلټ اینډ روډ انیشیټیو ده دا د دنیا د 100 نه زیاتو ملکونو پورې چې کوم ده هغه رسېدلی ده چې په هغه کې ایشیا افریقا او چې کوم مشرقي یا مرکزي یورپ دی تر دې ځای پورې د دې شتون شته دی نو په دې لحاظ سره بیا که د پاکستان او د چین چې کوم تعلقات دي ډېر زیات مضبوط پاتې شوي دي د شروع نه او پاکستان کې چې کوم حکومت هم راځي په هغې کې کمی نه راځي په تعلقاتو کې بلکې دا تعلقات مخ په وړاندې ځي نو دارنګې سی پیک
یقینا چې پاکستان په کوم ځای کې موجود دی جغرافیایي لحاظ سره دا د ډیر زیات د سټریټیجیک اهمیت حامل دی. یو طرف ته ایران دی، بل طرف ته هندوستان، درنګ افغانستان دی، درنګ چې کوم وسطي ایشیا یا مغربي ایشیا چې کوم ته مونږ میډل ایسټ وایو د مونږ نه لرې نه دي. نو ځکه د دوه اثرات په پاکستان باندې پرېوځي. دلته هر ورځ څه نه څه بدلون چې کوم دی هغه روان وي. اوس د افغانستان ایشو ډېره زیاته ده. نو سیپیک په خلاف باندې هم قوتونه شته، په دې کې د امریکا هم کردار شته، ښه په ښکاره باندې د هندوستان له طرف هم داسې خنډونه پیدا کول په دې کې راغلي دي. هغو باقاعده یو سیل هم جوړ کړی دی چې د دې سیپیک مخنیوی مونږ څنګه کولی شو. خو پاکستان او چین تر دې دمه چې څومره په دې کې کار کړی، نو زه دا وایم چې دا اطمینان بخش دی او انشاءالله دا به مخ په وړاندې ځي. ډاکټر صاحب د هم دې سره تړلې پوښتنه، تاسو په چاینا کې چې پی ایچ ډي کوله هم تاسو دغه سبجیکټ وو، په یو اس کې هم دغه سبجیکټ وو، تاسو وایئ چې بالکل د امریکا له طرفه داسې مسله شته. دلته د سبق دلته د زده کړې او هلته د زده کړې د هغې مخامخ جوکاو موږ څنګه ویلی شو چې هلته کې به تاسو ته کم کلاسز وو یا د خلکو سره میلاوېده، د خلکو سره خبرې وې یا فیکلټي وه د هغوی سره خبرې وې، نو په هغې کې به تاسو ته څه ښکارېدو په هغه ټایم کې چې دوی څه غواړي، کومه نیریټیو دوی بیلډ کول غواړي د خپل سکالرز په ذهن کې، او په چاینا کې په کومه طریقه؟ بالکل چینیان چې دي په هغه په سافت ایمیج باندې او سافت پاور باندې کار کوي. په زمونږ په چې کوم د مضمون دی بین الاقوامي تعلقات IR په دې کې مختلف نظریې دي، تیوریز دي. نو چینیان چې دي هغه تیوري باندې زیات زور ورکوي چې په کومه ذریعه باندې چین خپل سافت پاور یا نرم طاقت، نرم قوت چې موږ ورته ویلی شو، هغه په دنیا کې خورولی شي. ټیک شوه. داسې سکالران چین خپل ملک ته راغواړي چې په هغې په ذریعه سره د چین چې کوم بهرنۍ تګلاره ده یا فارن پالیسي ده هغه په یو نرم انداز سره دنیا ته مخ شي. ځکه چې چین ټولنه زیات کار په اکنامک ډیپلوماسي کوي او په اقتصادي سفارتکارۍ دپاره ضروري ده چې ستا یو سافت ایمیجي. کومه پورې چې د امریکې سوال دی، هلته چې ما کله پوسټ ډاکټریټ تحقیق کولو، نو د هغو یقینا چې بیا د امریکې سوسایټي چې موږ وګورو هغه ډېره زیاته اوپن ده. هلته چې کوم ډسکشن وغیره دي هغه زه به دا وایم چې د چین نه هم زیات اوپن دي، کولو دي، هلته هغه کولی شي. درنګې بیا په خاص توګه باندې همدا نړیوالې اړیکې IR دی یا پولیټیکل ساینس دی، په دې کې امریکا د چین نه مطلب دی چې ډیره مخکې ده. کومه پورې چې د دې خیالاتو تعلق دی چې هغوی څه محسوسوي د پاکستان باره کې او چینیان څه محسوسوي دلته، نو زه به دا وایم چې چینیان هم د خپلو خدشاتو هم او ورسره د هغو چې کوم د ترقۍ دپاره کوم سوچونه دي د هغو اظهار هم کوي. لکه په هغې وخت کې په پاکستان کې دغه بم دماکې ډېرې زیاتې وې، ترهګرۍ په خلاف باندې چې کوم جنګ و هغه ډېر زیات مطلب دی په پیک باندې روانو، نو هغو سره به خدشات و چې یارې د چین کومه بهرنۍ تګلاره ده او اکنامک ډیپلوماسي ده آیا دا به په سویلي ایشیا کې کامیاب شي او که نه. خو اوس مونږ ګورو چې د BRI په ذریعه باندې چې کله په 2014 کې د دې شروعات وکړل، اوس دا په کامیابۍ سره روانه ده. درنګې د امریکا هلته چې موږ د سکالرانو سره په امریکا کې خبرې اترې کېدې یا د سټوډنټانو سره، هغو به مختلف سوالونه کول، هغه د پاکستان په باره کې د ایټمي هتیارو په باره کې او ورسره چې کوم د افغانستان مستقبل دی په دې باره کې. صحیح. ډاکټر صاحب یو دوه پوښتنې، یو ده چې خلک وایي چې چین چې کوم دی هغې د دنیا نه زده کړه وکړله چې امریکې هغه یو سوپر پاور، نو هغې هغه دنیا د زور په ذریعه باندې فتح کول غوښتل، هغه ونه شو. لہذا چین د هغوی نه زده کړه ورکړه چې اوس د امن او د اقتصاد په ذریعه باندې دنیا مونږ قبضه کړو. نو یو خو د دې نظریې چې آیا دا نظریه چې کومه ده صحیح ده او که غلطه ده یا ډسکشن ستاسو دوران شوي دي یا نه دي شوي، نمبر 1. دویم خلک دا وایي، بعضې خلک چې یاره که سیپیک چې کوم دی په هغې کې خو ټوله پیسه چین لګوي او ټول هر څه د چین ته چې دی نو دغه به شو، نو دوی به رانه دا پاکستان چې دی نو هغه قبضه به کړي رانه او دا ټکسونه میکسونه هر څه خو به هغوی طرف ته ځي. نو په دې کې څومره حقیقت دی؟ ډېر ښکلي سوالونه تاسو وکړل. چې کوم وړومبی سوال دی بالکل په دې کې حقیقت دی، ځکه چې چین که موږ په زمانه قدیم کې وګورو، کومه مخکینۍ زمانه 3000 4000 کاله مخکې که موږ وګورو،
چین په مشرقي ایشیا کې ټولو کې مضبوط قوت پاتې شوی دی. هغه د وسایلو په لحاظ سره هم، فوج په لحاظ سره هم، ځمکې په لحاظ سره هم، حکومت په لحاظ سره هم او د آبادۍ په لحاظ سره او ورسره د هغې وخت د ټکنالوژۍ په لحاظ سره هم. خو چین ایکسپینشنیست پاور نه دی پاتې، چین کالونایزر نه دی پاتې، چین خپل ځان له کالوني نه دی جوړې کړي بلکې اپوټا د چین علاقې خلکو قبضه کړي چې په هغه کې جرمني هم دی، پرتګال هم دی، یو کې یعنی برطانیه هم ده، جاپان هم دی او ورسره روس هم شامل دی. ښه په یورپ کې چې کوم تاریخ ته یورپ تاریخ ته چې مونږ ګورو هلته چې کوم رایزنګ پاور دی هغه طاقت چې هغه ترقي مومي مضبوطیږي هغه په بل ملک باندې حمله کوي یا یورپ کې دننه یا په ایشیا او افریقا ته راځي او هلته خپلې کالونۍ جوړي. چین دغه نه دی کړي. اوس هم د چین کومه ترقي ده د یوه نظریې په هغه کې بیانېږي. ډیوډ سیکانګ یو سکالر دی، دغه رنګ ډیوډ شامباخ دا یو سکالر دی، هغو پې ډېر ښایسته لیکل کړي دي چې ولې دغه چین ترقي کوي او د مشرقي ایشیا چې کوم ملکونه دي دا د چین په خلاف اتحاد نه جوړوي. دا وجه د ده چې د دوه هغه خپل آیډنټیټي چې دا چین او د مشرقي ایشیا ملکونو هغه تړون زرګونه کاله راسې اوس هم چین هغه مینټین ساتلی دی په دې وجه باندې. نو چې کوم د پیسفل ټرانزیشن تاسو خبره وکړله بالکل د چین زیاته توجه چې دا زه به دا ووایم چې لس کم 100% هغه په اکنامک ډیپلوماسي یا په اقتصادي سفارتکارۍ باندې ده او چین دا نه غواړي چې چا سره ټکراو د دې وشي. چې کومه پورې پیسفل ټرانزیشن دی ممکن ده چې داسې پیسفل ټرانزیشن وشي خو چین دا نه وایي چې زه سوپر پاور یم یا په مستقبل کې به زه سوپر پاور جوړېږم، دعوې نه کوي لکه او دعوې نه کوي. خو د یورپ د تاریخ په مقابله کې که موږ وګورو نو د چین دغه ترقي چې دا ډېره پر امنه روانه ده. چې کوم ستاسو دویم سوال و د دې سیپیک او چین به راشي او د هر څه ویوسي، نو یو خو دا چې کلم یو ملک پراجیکټ شروع کوي یقینا چې د ټولو ناول هغه د خپل ځان سوچ کوي. نو دغه د بی آر آی چې کوم پراجیکټ دی او په دې کې نه چې کوم شپږ پراجیکټس دي میری ټایم سلک روډ دی ورسره لینډ چې کوم روډ دی په دې کې سیپیک هم په هغه شپږو کې شامل دی. نو په دې کې یقینا چین به اول خپل ځان ته سوچ کوي خو داسې نه ده چې هر څه د چین دي. ګوره روس یو طاقت دی ټیک شوه که روس سعودیا ایران ورسره چې کوم مشرقي ایشیا ملکونه دي ملیشیا او انډونیشیا تایلینډ فیلیپین دا د چین مخنیوی نشي کولی نو پاکستان یې څنګه وکړی شي. هغو د چین په دې پراجیکټ چې خپل ځان له ګټه مطلب پیدا کوي او ویني نو موږ هم په دې کې خپله ګټه وینو. سیپیک یو زبردست پراجیکټ دی بالکل د دې نه موږ وده موندی شو. د چین چې کوم اوپن ډور پالیسي وه دنګ شاپینګ په دور کې د موزتونګ نه پس په 1988 کې د هغې افتتاح وشوه نو هغو ځان ته چې کوم هغه د سپیشل اکنامک زونز هغه جوړ کړه. اوس همدغه سیپیک تر لارې لاندې 9 سپیشل اکنامک زونز دي او موږ هغه کې رشکې چې کوم اکنامک زون د دې هغه هم وشو نو موږ دې بالکل وده موندی شو. د دې ډاکټر صاحب تاسو د سیپیک د فائدې خبره وکړه خو په پاکستان کې که تاسو وګورئ نن سبا چې کوم ډسکشن چلیږي هغه که په پارلیمنٹ کې دی که د پارلیمنٹ نه بهر دی پی ایم ایل این ګورنمنټ او هغوی د سیپیک نه د پیدو خبره کولې خو پی ټی آی به په هغوی باندې تنقید کوو چې دوی په اکنامک زونز دي نو د مخکې نه دوی هلته کې ځمکې اکوایر کړي دي د دوی کسانو څه به د لو لیول الزامونه څه به د ښه لیول مطلب د لوی لیول الزامونه به اوس چې کله پی ټی آی راغله نو پی ایم ایل این پی 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 او دوی په مختلف الزامونه لګوي بلکې پی 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 خو دا غونکی چې د سیپیک انیشیټیو چې د ناغازرداري صاحب اخیستی وه خو د دې هر څه باوجود خیر دا سیاسي اختلافات او تنقیدونه دا که موږ په ځای پرېږدو د سیپیک نه تر اوسه پورې چې کومه فایده موږ له اخیستو آیا موږ هغه واخیسته مطلب هغه پورې کامیاب شو د اکنامک زونز چې موږ جوړو یا نور هغه تیزي چې په دې کې کومه پکار وه په هغه بنیاد باندې کار ښه شوی دی او که نه ګنجایش پکې و چې نور ښه کیدی شو؟ ښه په دې کې مختلف سوالونه دي. یو خو د دې خبرې زه هم حامی یم چې په سیپیک کې هغه علاقو ته
کوم چې جنگ ځپلي علاقې دي یا هغه علاقې چې کوم د پاکستان د مختلفو حکومتونو له وجې پسمانده پاتې شوي دي یا چېرته د تعلیم صحت و د انفراسټرکچر کمی دی باید چې هغه علاقو ته پکې ترجیح ورکړی شي لکه د خیبر پښتونخوا ځینې علاقې دي د پاکستان قبایلي سیمې دي د بلوچستان ځینې علاقې دي او دارنګې ځینې علاقې د پنجاب او سند هم پکې شته دی. دویمه خبره دغه ده چې آیا پاکستان د دې نه فایده اوچته کړه یا نه. زه به دا وایم چې کم د 2020 پورې د سیپیک یو هدف و هغه د توانایي چې کوم ذرایع دي په هغو باندې کار کول چې په هغه کې هایډروم شامله ده د اوبو په ذریعه باندې په هغه کې شمسیم شامله ده په هغه کې د کویلې نه چې کوم پیدا کیږي هغه هم شامله ده او په ده کې نیوکلیر چې ده هغه هم شامله ده. په ټول پراجیکټس باندې بالکل کارونه روانو او په دې باندې شوي دي او پاکستان زه به دا وایم که 100% نو تقریبا چې لس کم 100% خاص کر په توانایي شعبې کې حاصل کړل. بله دا چې په مختلفو علاقو کې د سیپیک د لارې لاندې درنګې د یا نوي سړکونه جوړېدل یا آلریډي چې کوم سړکونه دي هغه نور اپګریډ کېدل په دې باندې هم کار شوی دی په ریلوے باندې هم کار شوی دی ورسره اکنامک زونز چې دا انتهایی اهم دي په دې نړیوالتوب کې یا ګلوبلایزیشن په دور کې چې چېرته د مختلفو هیوادونو اقتصاد چې د خپلو کې در سره میلاویږي پاکستان ته ضرورت دی د دې. نو زما په خیال باندې دا وړومبی فیز و دویم فیز د 2025 پورې دی او دریم فیز د 2013 پورې دی. نو وړومبی فیز کې زما په خیال باندې کومه تیزي چې په کار وه 100% خو هغه پاکستان ونه کړی شوه خو تر ډېره حده پورې خپل هدف یې پوره کړ. یو دمه کو دمینه بعد او یو اړ شان دمه کو کتونکو دمینه بعد راځو ډاکټر صاحب زموږ سره موجود دي موږ به سره خپلې خبرې جاري ساتو. ستړي مشئ جی پروګرام زموږ جاری دی ډاکټر صاحب زموږ سره نسته سیار تاسو ډاکټر صاحب پوښتنه مې دا وه چې امریکا په افغانستان کې وه 20 کالو جنګېدو د افغانستان نه لړه امریکایي صدر وایي چې زموږ راتلونکي چې کوم هدف دی موږ فوکس ساتلی دی هغه چاینا ده کوم چې چاینا د معاشي ترقي ده د دې په نوم باندې هغه وایي چې دا دونه ایکسپینشن شوی دی چې هغه نور مارکیټونو ته رسېدلی ده هغه دی. بله یو ارګنایزیشن هم جوړ شوی یو ګروپ جوړ شوی دی بلکې ارګنایزیشن نه کواد په نوم باندې چې پکې هندوستان دی امریکا ده جاپان دی او استرالیا ده پکې دا جوړ شوي دي دا د چاینا خلاف جوړ شوي دي او پاکستان وایي چې چاینا زما د رور ملک مې دی او ګاونډی ملک مې دی او سر پې تماموم ځان له. نو اوس په دې صورتحال کې چې هغه دنیا او چاینا یو بل ته مخامخ دي په منځ کې پاکستان دی پاکستان دپاره خپل سروایول څونه ګران دی او دا به ځان بچ څنګه ساتي. د امریکې خو د شروع نه دا کوشش دی چې هغه د چین کنټینمنټ وکړي خو دا کنټینمنټ په ډایرکټ اصل باندې نه چې مخامخ ورسره جنګ وکړي نه بلکې په مختلف طور طریقو باندې لکه څنګه تاسو وویل چې په اکنامک ډیپلومیسي چې دا هغه د دې ناکام کړي. د چین د ټولو نه غټه شخړه په مشرقي ایشیا کې چې وګوره هغه سپریټلی آیلینډز دي هغه د ساوث چاینا سی ډسپیوټ مسله ده هغه چې په دې کې ویتنام کمبوډیا دارنګې برونای ملیشیا فیلیپین دغه ټولو په مختلفو جزایرو باندې سره سره د چین دعوی دي. ورسره بیا د چین جاپان سره خپله هغه په دیاویو آیلینډز باندې دارنګې شخړه ده. په دغه ټولو کشالو کې امریکا چې دا دغه نورو هیوادونو مرسته کوي خو د چین نه کوي. نو د دې نه خبره ظاهریږي چې هغه د چین د رامنې کولو ودرولو کوشش کوي. چې کوم د اکنامک جنګ دی نو موږ وکتو دغه ټریډ وار د ټرمپ د طرفه چې کومې پالیسۍ وې او مختلف قسم الزامات په چین باندې لګول د کاپی رایټ سینکشنز هغه امریکې ته خپله خدشه د ټولو نه غټ چې کوم ټریډینګ پارټنر دی تجارتي چې کوم ملګری هیواد دی د چین چې چین ټولو نه زیات خپل سامان چېرته خرڅوي هغه خپله امریکا ده. زه خپله ما په امریکا کې کتلی دي چې هلته کوم یو څیز اوچت کې په باندې مې میډ ان یو اس اے نه یې لیکلي بلکې میډ ان چاینا به یې لیکلي نو هغه خپله د دې څیز نه پریشانه دي. ټیک شوه. نو د امریکې خو دا کوشش دی لکه یو مثال در کوم چین دغه بی آر آی بیلټ اینډ روډ انیشیټیو سٹارټ کړی ده په دې په مخنیوي دپاره امریکې یو آیډیا راوړې ده هغې ته C5+1 وایي یعنې د وسطي ایشیا چې کوم 15 ملکونه دي C فار سنټرل ایشیا هغه ورسره 1 یعنې امریکا په دې کې پاکستان ته هم دعوت ورکړی دی که هغه سیز په واقعي توګه میټریلایز شولو نو پاکستان دپاره به بیا یو بل مشکلي خو
کومه پورې چې زه نظر لرلی شم پاکستان به دا کوشش شي چې بیارۍ کو هم شاملي په د سی پی کې او ورسره هغه هم په هغې کې پاکستان ګډون وکړي هره غاړه وویلې به هره غاړه. ډاکټر صاحب په دې- پلیز ډاکټر صاحب په دې کې لکه امریکا په بنیادی توګه باندې د سی پیک نه د خلاف د بی آر آی د خلاف بیارۍ خلاف لکه چې دا خبره لګه واضح هي ځکه چې بالکل امریکا د داسې. بی آر آی خلاف د سی پیک خو د هغې یو وړو کې شانتي برخه ده او دا عموما لکه د ملکونو ترمنځ چې کله شخړې چې د هغو سره چونکې سفارتي تعلقات خو زموږ بیا شته ډېرو ملکونو سره دي نو پاکستان د فارن پالیسي په معاملات کې که موږ ګورو په زیاتو ځایونو کې اپولوجیټک اپروچ وي موږ هغه بیلنس هغه شان نشو ساتلی بیا نو دا هم یو ډېره غټه مسله وي زموږ Challenge دپاره دپاره. ولې دا ولې دومره غټ چیلنج زموږ دپاره وي موږ په فارن فرنټ باندې هغه شانتې مطلب یا جواب یا هغه شانتې سټیټمنټس یا هغه شانتې که فرض کا څه ملاقاتونه کېږي بیا هغه خبرې نشو کولی د دې بنیادي وجه به څه کیدی شي د دې زه به په درو اړخونو باندې خبرې وکړم ستاسو د سوال متعلق یو دا چې دا حقیقت دی زه د سیاسیاتو یو طالب العلم په حیثیت باندې دا خبره کوم چې مونږ پاکستان ته مونږ خپل ملک ته یو مضبوط جمهوری سیاسی نظام نه دی ورکړی ډیره بخښنې سره هر پارټي دا دوا کړې ده چا به لږ کوشش کړي چا به ډېر کړي خو صحیح جمهوری نظام مونږ نه دی قایم کړی نو چې مونږ په ملک کې عدم استحکام وي سیاسي لحاظ سره موږ به مخکې بهرنۍ تګلاره فارن پالیسي هغه څنګه مضبوطه شي یوه خبره دویم دا چې په اقتصادي توګه باندې پاکستان یو کمزوری ملک دی ټیک ده په دې نړیوالتوب ګلوبلایزیشن دور ریجنل انټیګریشن دور کې د پاکستان اکانومي چې دا هغه مطلب ډېره لاندې ده ټیک شو نو مونږ پکار دی چې اکنامک پکار دی چې نور مارکیټونه مونږ هغه ایکسپلور کړو پکار پاکستان چې کم لوکل انډسټریز ده دې ته چې وده ورکړو د اکنامک زونز کې وده خبره شته چې دغه لوکل انډسټري دې ته به تقویت ورکولی شي دوی درېیمه خبره دا چې هغه انټرنیشنل انوایرمنټ دی هغه که پاکستان غواړي که نه غواړي چې څه انټرنیشنل ډیولپمنټ کېږي د هغې اثرات به په یو هیواد باندې وي نو پاکستان په یو داسې ځای کې شتون لري چې د هغې منفي یا مثبت اثرات په پاکستان باندې اخري هغه ده بله دا چې پاکستان چې سټارټ اغستی دی هغه یې د انډیا نه اغستی د انډیا نه پاکستان بیل شوی دی پاکستان ته په هغه ټیم ضرورت و امریکې سره یې الاینس وکړو سیټ و سینټ و معاهدې ساین شولې تاسو اپولوجیټک خبره وکړه چې کله بینډونګ کانفرنس کېدو په اپریل 1955 کې د پاکستان هغې وخت وزیر اعظم محمد علي بوګ رتلی و د چین وړومبي وزیر اعظم چوین لای ته یې ده ویلي وو چې زمونږ د اتحاد ګوره د چین خلاف نه دی دا اصل کې د هندوستان خلاف دی نو د هلته هم هغه اپولوجیټک رویه د پاکستان ډاکټر صاحب په دې کې که مونږ راشو ده به ورته داسې ووایم چې امریکې جیپور جوړول شروع کړي دي لکه که نه د چین خلاف اوس چې دا کوم سیاسي خبره مونږ به ورته جیپور ووایو فی الحال چې هغه سټایل والی یو شی هغوی جوړوي د چین خلاف لګیا دی اوس که په افغانستان کې امن نه او افغانستان چې کوم دی هغه او د بیلټ اینډ روډ بنیادی دغه دا ده چې سنټرل ایشیا او یورپ ته تلل دي نو که چېرته په افغانستان کې امن را نه شي نو آیا دا څیز به په دې ځای باندې ونه درېږي او د دې هغه افادیت یا د دې نه چې کومې پیدې اوچتولي نو هغه به سسپینډ به نه شي لکه د څه وخته پورې زه تاسو سره سل په سله په دې باندې اتفاق ساتم هغه ځکه چې موږ سره یو ښکلی مثال دی هغه د ټاپي ترکمنستان افغانستان پاکستان انډیا پایپ لاین د کومه راسې په دې باندې خبرې شروع وي بیا د دې چې کوم لانچینګ سرمني و د پاکستان طرف هم وزیر اعظم پکې شامل و ټیک شو نواز شریف هلته و د انډیا صدر راغلی و انډیا والا و د افغانستان و اشرف غني بیا د ترکمنستان هغه تر اوسه پورې ولاړه ده همدا د افغانستان د شخړې د وجې نو یقینا چې د دې اثرات به په بیارای باندې وي لپز لزولی چې دا یو د ریجنل انټیګریشن یو منصوبه ده چې هغه سنټرل ایشیا مشرقي یورپ او افغانستان سره ملوي ټیک شو هغه هم لا په ځي باندې ولاړه ده نو درنګې چې کوم د بیارای چې دغه دواړو پروجیکټونو نه ډېر غټ پروجیکټ دی یقینا چې په دې کې خنډونه پیدا کېدی شي او پیدا ویږي به الله دې نه کړي په افغانستان کې که داسې عدم استحکام راغللو او چین به کلم دا نه غواړي ځکه چین غواړي چې
پاکستان افغانستان خپلو کې سره لنډ کې وزرای خارجه کانفرنسونه شوي دي د وانګي شاه محمود قریشي صلاح الدین رباني ترمنځ درنګې د آینک چې کوم کاپر پراجیکټ دی په افغانستان کې ټولو نه غټ انویسټر پکې همدغه چین دی نو زه یو پوښتنه کوم د معاشي فارمولې خان چې ډېر ورکوي خو لږ په دې جواب به تاسو په شارټ ذکر کوچ ته موږ سره ټایم کم دی تاسو شاعري په حواله به بیا خبرې ها او دغه باندې کو اخیری پوښتنه ده پاکستان د اکنامک ترقی د لپاره معاشي ترقی د لپاره اکثر موږ وزیر اعظم وورو هغه د مختلف چې کوم دی موډلز خبرې کوي چاینا کله یادي کله یو یادي کله بل یادي چاینا کې تاسو وخت تیر کړی د هغې نه ډېر خبرې د چاینا د معیشت د ترقی بنیادي راز څه و چې هغه نن دونه اکنامک سوپر پاور جوړ شوی دی امریکا هم تیاریږي دا خو به زه دا وایم چې په لنډو الفاظو کې خو درته دومره غټ جواب نشم درکولی خو خپل کوشش به وکړم د دې یو خو دا چې د موضوعتون کومه پالیسي و هغه سټریکټ کمیونیسټ یعنی سخت او ما کمیونیزم په اصولو په هغې وه خپل بارډر دننه وه بس یس څنګه هغه چې د دنیا نه ځي دنګ شاپینګ نوی لیډر راځي پیراماونټ لیډر جوړیږي هغه وایي چې نه سوشلیزم ویت چاینیز کریکټرسټکس موږ به سوشلیزم بدلو ټیک شو هغه وله یو نوی نوم هغه پکې کیپیټالیزم رانه کړل چې راشي دنیا ته ولې راشي په چین کې انویسټمنټ وکړي یو خبره دویمه دا چې چین چې دی د پاکستان نه د څو چنده زیات مطلب د ډیسپلن قوم دی ټیک شوه د دې پکې یو اهم کردار دی دریم دا چې وسایل یس په پاکستان کې هم وسایل شته خو په د چې کوم چین وسایل دی هغه ډیر زیات څلورم دا پولیټیکل سټیبیلیټي پاکستان کې سیاسي استحکام نشته هلته سیاسي استحکام دی هغه سیاسي استحکام په خاص توګه باندې کله کلچر ریولوشن ختم شو په 1906 کې هغې نه پس تر اوس 2021 پورې په چین کې صرف او صرف سیاسي استحکام دی او هغه پاکستان کې نشته او پاکستان کې تاسو د وسایلو خبرو کړو چې وسایل زیات دي خو د هغوی اصل هغه استعمال چې دی هغه په پراپر طریقه باندې کېږي ډاکټر صاحب تاسو شاعري کوئ کتاب ستاسو ان قریب راتلونکي لږ غونتې په خپله شاعري رڼا واچوئ ستاسو د شاعري جوکاو کم طرف ته دی بل څنګه شاعري طرف ته په دومره زیات سټډیز کې او په ورسره به ایډ کم چې پښتو کې دا اردو کې دا بله لږه چې جواب به راته ووایي یو څو اشعار به راته هم بیا په هغه کې ډاکټر صاحب ډالۍ کېږي که نه شاعري زه خو به دا وایم چې دا یوه قدرتي اتیا ده او دا د قدرت د طرفه یوه پیرزوینه وي نو هغه پیرزوینه په ما هم شوې ده زه پښتو ادب سره پښتو ژبې سره مینه لرم شوق لرم او دغه شوق زما د سکول د دور نه دی ځکه چې ما وړومبی کلام په سکول دور کې لیکلی دی ټیک شو زه چېرته په اتم کلاس یا نهم کلاس کې چاغه او بیا ما د شاعري کولم خو د بده مرغه په چین کې ما نه ډیره زیاته شاعري هغه پاتې شو هلته کاپې کې نو هغې نه پس لږ زړه ماتې غوندې هم شوم خو هغې نه پس مې بیا شروع کړه نو زیاتتر جوکاو چې دی په مختلف موضوعاتو هم لیکل کړي دي خو د معاشري عکاسي زمونږ په چاپیرچل کې چې کوم ناانصافي ده یا زور ظلم دی یا داسې کم واقعات دي یا غریب ته خپل حق نه میلاویږي یا د زاردار چې کومه رویه نو دغه څیزونه پکې زما په کتاب کله کتاب انشاءالله زما پوره دی بس د اختر نه پس دا خو سره واده کوو چې کتاب کله چاپ شو راولو به او په کتاب به سره خبرې کوو خو دا ستاسو څنګه چې عسکري صاحب وایي چې شاعري به تیا ورو اسې خو بس تاسو خپل ټول شعرونه خوښي دا خو د اولاد په شان دي سړي ته خوا کوي او یقینا چې تاسو کوم ټاپک خپل خوښ کړی دی په هغې به ټول شعرونه ښیي خو چې تاسو پکې موږ ته څورول غواړئ نو راته پکې واوروئ ضرور به اورم جی جی اسی د خوښې شاعر ستاسو څوک و د وړوکوالي نه څوک و خیر هر ښه شاعر چې هغه خامخا اثر لري او هر شعر ښه اثر لري خو حمزه بابا خیبر اپریدی خاطر اپریدی غنی خان دا بیا زما ډېر د خوښې شاعران دا هغه دی چې یو غزل دی مطلع عرض ده دلته بس تر بورولي د لنډه تنګه دلته بس تر بورولي د لنډه تنګه زمونږ دغه زندګي ده لنډه تنګه مننه مخکې شعر دی چې زړونه سکې چې سرونه پکې درومي زړونه سکې چې سرونه پکې درومي محبت یوه جواري ده لنډه تنګه او مننه کوم مخکې شعر دی لږ ویشلی دی زکات پرې څه زردارو لږ ویشلی دی زکات پرې سره
زردارو لږ ویشلی دی زکات پرې څه زردارو نن په خوارو اساني ده لنډه ده او مخکې شعر دی چې روژه راغله او ګراني پکې سیوا شوه روژه راغله او ګراني پکې سیوا شوه دا زمونږ مسلماني ده واه ډېر ښه صحیح عکاسي وکړې ده صحیح عکاسي وکړې په اختر کې د غریب سره شو فکر په اختر کې د غریب سره شو فکر سب واخلمه ګرانی ده لنډه ده ډېر ښه مهرباني ډېر ښه او غریبان پکې د لوږې نه مړه کېږي غریبان پکې د لوږې نه مړه کېږي په یو کلي کې خاني ده لنډه ده ډېره مهرباني ته له مانه خبر نه یې زه له تانه ته له مانه خبر نه یې زه له تانه دغه څنګه خپلولي ده لنډه تنګه او د آخري مقطع ده د شریک فکر کمی دلته مستره د شریک فکر کمی دلته مستره محسوسیږي ځان ځاني ده بالکل ډېر زبردست بل به د نوم اورو خو په دې منځ کې مې یو تپوس مخکې راغلی چونکې تاسو په نړیوال تعلقات شو آیار ماشومانو ته ښایي ډېر سټوډنټس په تاسو راځي ایسې هر کتاب کتلی نن سبا ټرینډ دی صرف د ډیګرۍ اخیستو نو ډاکټر صاحب دا به راته ووایي چې ستاسو چې اوس کم سټوډنټس دي هلکان جینکۍ د هر ځای سره چې د هغوی تعلق دی د پاکستان تاسو صرف د هغوی مطلب څه تنده ګورئ چې هغوی واقعي ځان په څه پوهه کوي او که نه صرف هغه د ډیګرۍ زغل دی چې ډیګري والمه او په دې به نوکري وکړمه او ځان به یو طرف ته کړمه تاسو څه ګورئ په خپل سټوډنټس کې که زه دا ووایم چې نه ټول سټوډنټ داسې راځي چې هغه واقعي زده کړې کړي نو دا به زه دروغجن شم ځکه چې دا د سرمایهدارانه نظام دی کیپیټالیزم دور دی بیا په موږ ملک کې د نوکرو نشتوالی دی بېروزګاري زیاته ده نو ځینې سټوډنټس پکې داسې دي یقینا بالکل چې هغه صرف د دې پیس آف پیپر د دې ډیګرۍ دپاره راځي صحیح زده کړه نه کړي خو ډېر پکې داسې شته چې واقعي هغو یو هدف یې دی او هغو د کلاس نه بغیر هم زموږ دفتر ته راځي یا موږ سره په فون هم رابطه کوي یا چېرته ورته مکمله وشي نو څه نه څه زده کړې کوشش کوي نو داسې سټوډنټس هم پکې شته دی بالکل خو زه به دا وایم چې زیاتر چې کوم راځي هغه زده کړې په نیت راځي ځینې پکې داسې چې هغه صرف ډیګري علي صحیح بل غزل باو بالکل غزل غزل خو به تیارو ځکه چې ډېر خوند دی وکړو ډاکټر صاحب یو غزل به درنه ورسره اورو خو صرف دا د نصاب په حوالې سره د امریکې نصاب تاسو وکتلو د چین نصاب تاسو وکتلو د پاکستان نصاب تاسو وکتلو څه وایئ چې زموږ دا نصاب که هغه د ایم ایس والا دی او که د هغه ایم پیل پی ایچ ډي والا دی بین الاقوامي چې کوم معیار دی هغه میټ کوي یعنی هغې سره برابر دی لا نه مونږ ته لا ډېر سفر پکار یا بلکې دا چې کوم پکې دا فرق دی پکې لکه دا دونه لوی فرق دی پکې یو د غریب سړي دپاره یو دغه دی سلیبس دی یو نظام دی د امیر سړي دپاره لکه اے لیول او لیول بیا سرکاري دی بیا د مدرسې بل دغه دی یونیفارمټي چې نشته بالکل دغه مطلب دی چې دا کشاله خو پاکستان کې شته د نصاب په حوالې سره چې کوم د چین یا د امریکې د نصاب سوال دی نو ما خو په پرایمري سطح باندې نه په هایر سطح باندې کتلی دی د تحقیق په لحاظ سره نو تحقیق کې خو موږ ډېر وروستو یو ټیک شو هغو موږ نه ډېر زیات مخکې دي بله دا چې هغو د وخت سره بدلون راولي موږ که بدلون راولو په موږ کې کلونه لګي موږ یې اپډیټ کوو نه خپل نالی دا پکې بنیاد ډېره مننه ډاکټر صاحب ستاسو ته راتلو انشاءالله بل یو ډیټیل پروګرام له به تاسو بیا راغواړو کیدای شي هغه وخته الله دې کړي چې ستاسو کتاب هم چاپ شوی نو په دې ټولو معاملاتو باندې بیا خبرې کوو کتونکو موږ یو وړه شان دمه کوو د دمې نه بعد حاضر یو جی ویلکم بیک تاسو ته موږ بیا هرکلی یو ستړي مشئ زموږ په پروګرام کې زموږ میلمه چې دی هغوی لاړو او خو عسکري صاحب زموږ سره موجود دی عسکري صاحب هم کوربه میلمه دی دا زموږ کوربه میلمه دی بالکل او د دوی د موجودګۍ چې د هغې فایده به اوچتو او سهار ته څه تپوس کوم سر د وختي مې ورته ساتلی هغه خو عسکري صاحب تجزیه هم کوي که نه هغه وایي چې څه تجزیه کوم کني ماته یو ډېره اهمه پوښتنه کوم اول ته پوښتنه وکړه بیا به تجزیه زه به د هغې سره لینک کوم عسکري صاحب په موږ لکه زه خو ځان ته چې ګورم نه عسکري صاحب ډېر تکړه صحافي دی او ډېر سینیر هم زمان هم ډېر سینیر ډېر تکړه صحافي دی خو خوش قسمته په دې دی چې په اخبار کې عسکري صاحب کار کړی دی په ټي وي کې کړی دی په سوشل میډیا باندې خو ایکټیو دی په ریډیو کې کړی دی
دا راته ووایه چې کوم میډیم ګڼې چې هغه د صحافت کې په دې ټولو کې چې تاسو تر اوسه پورې ورسره څونه وخت تیر کړی دی هغه د ټولو نه ښه میډیم دی، اخبار دی، ریډیو دی، ټي وي دی، سوشل میډیا خو دا ټولو مکس ده، خو لکه په دغه دریو مین کې تاسو کم ګڼئ چې لکه هغه ښه دی او مزه یې دله درکړې نه او یو خو ستاسو دن تپوس وکړي چې لکه تاسو ګڼئ چې ښه دی او تاله یې مزه درکړله، بل د ریډر دپاره ویور دپاره لیسنر دپاره چې هغه انفارمیټیو دی په صحیح معنو کې دغه به ورسره میډ کوئ. بالکل دې کې لکه پروفیشنلی چې مونږ وګورو که نه خصوصا چې کم طالب علمان د جرنالیزم دي دا وخت چې سبقونه وایي هغه نو زما خیال دی چې د پرنټ میډیا نه بهترین میډیم هغه د لیکل اخبار چې کم دی هغه زما خیال چې دا بنیادي سیز دی او بلکې کم چې زما خپله دا رایه ده چې په یونیورسټیانو کې چې کومه 3 میاشتې انټرنشپ کیږي نو هغوی له هم پکار ده چې خپل طالب علمان اخباراتو ته او میګزینز ته ولیږي چې په اخباراتو کې ځکه چې په اخباراتو کې هغوی ته د خبر جوړولو طریقه بیا د کالم لیکلو طریقه د اداریې طریقه د تجزیې د هر څه د هغې طریقې چې دی نو هغه ټولې ورته وښودلی شي. نو کم سړی چې په پرنټ میډیا کې کامیاب و نو دی به په الکترونیک میډیا کې کامیاب وي. خو ځینې خلک دا وایي عسکري صاحب چې اوس ټي وي دي د ټي وي دپاره ادایګي ډېره ضروري ده، ایکسپریشنز ډېر ضروري دي، بیا پکې د اواز ډېر عمل دخل دی. ریډیو کې وایي دغه لکه ستاسو کلیرټي راشي، اواز څنګه به پراپر ادایګي څنګه به کوی د یو لفظ او ایکسپریشن چې کم دی نه دا بیا په ټي وي کې ضروري دی. نو لکه ټیک د لیکم دی خو لکه بیا که د ټي وي دپاره کې نه ډېر خلک بیا داسې چې هغه د اخبار نه ټي وي کې بیا نه فټ کېږي. نه هغې کې داسې خبره ده چې تر څو پورې لکه هر انسان چې کمی کنه وسته د نیوز کاسټر ته وګوره چې کله یو نیوز کاسټر ته د پروګرام انکر جوړ کې کنه نو د هغه چې کله د پروګرام انکرینګ کوي او هغه نیوز کاسټینګ کوي خبرونه وای نو په هغې کې لکه د ځمکې او د اسمان فرق وي. د هر یو سړي کې الله خپل یو صلاحیت هغې ښودی نو که یو سړی نیوز کاسټینګ صحیح کولی شي نو په کار دا ده چې هغه هغې شعبې ته لاړ شي. بل یو کس دی چې هغه دغه ښه کولی شي انکرینګ د پروګرام میزباني هغه په ښه طریقه باندې کولی شي. لکه اوس ډاکټر صاحب ناسو نو داسې خو نه ده چې ډاکټر صاحب له مونږه څه کوېسچنې د مخکې نه تیاري کړي دي لیکلي دي او هغه نه ډاکټر صاحب به اوري او د ډاکټر صاحب د اورېدو نه به چې دی نو ته سوال به راوباسي او دغه کې به که نه نو دغه هر څه چې کم دی چې کله مونږه دغه کوو په پرنټ میډیا کې چې کله مونږه انټرویو کوو که نه نو اوس دلته ستا سره د غلطۍ گنجایش نشته دی، دلته نشته دی په ټي وي باندې او نه ستا سره د غلطۍ گنجایش په ریډیو باندې د ساحده پورې هلته هم نشته چې لایو وي که نه. خو په دغه کې په اخبار کې چې کم دی یا په میګزین کې چې کم دی نو ستا سره دغه خبره نشته دی، هغه ته بار بار هغه نه ځان هم پویولی شي ورته چې لږ صبر هم وکړه لیکل دغه هم که نه هغه ټول هر څه چې دی نو هغه ته کولی شي. نو که چېرې هغه ځای کې د بیک ګراونډ جوړي او دلته کې چې کم دی نو بیا د ده کې هغه خپل صلاحیت پکې چې یاره زه د پروګرام میزباني زه په ښه طریقې باندې کولی شم نو بیا دلته دی کامیابیږي. که دغه شانتې که ده څنګه تاسو اوس نیوز والا وګورئ نیوز انکر ناسي هلته کې جلسه روانه ده بم بلاست چې دی نو وشو سیلاب رالو زلزله راغله نو اوس لایو روان دی. اوس که چېرې دغه نیوز کاسټر چې کوم دی د هلته نه د انټرویو طریقه په صحیح طریقه باندې زده کړې ده او دی راغلی دی نو دلته کې به چې دی نو هغه به دی به بیا سوال کولی شي. که دی سوال نشي کولی نو په ون گو کې به چې دی نو هغه به ورته ووایي بس وایي په بشپړه توګه تفصیل راکړه او دغه به ریپورټر عجز لګیایي بیا چې ریپورټر لګیایي هغه هم ستړی شي. خو دلته یو شی دی بس که تاسو خبره بالکل صحیح کوئ خو دا پیمانه چې ده که نه چې مطلب دا کس دی لخه دی دا کس دی لخه دی دا کس دی لخه دی په انټرنشپ چې کم کسان راشي نو که تاسو وګورئ هغه صرف ټایم پاس کوي چونکې هغه ته د لیټر ضرورت وي چې هغه وي سبمیټ کړو خپله ډیګري راوړي خو په هغې کې که فرض کا یو خو هغوی ټایم ضایع کوي دا هم ده. بل د دې نه علاوه د سکرین دا کریز نه دی سکرین د کریز دا نوي کوالیفاید کسان یا که په انټرنشپ راغلي هغه دومره لیونی کړي که نه چې هغه راشي نو د هغوی لکه موږ داسې کسان هم کتلي که ستا یاد سي یاره دلته نه یو کس دوه په دې خفه تللي جواب یې پرېښی و چې موږ په سکرین باندې رانلو د هغوی یو خو مطلب دا دی چې د پریزنټیشن باډي لینګویج ایکسپریشنز چې تاسو خبر کوئ دا هم ادایګي په دې کې هم مسلې بیا خو د هر سړي کوشش دی د هغه به ایکسپرټي هغه ته هم پته وي ما ته هم پته وي تاسو ته هم پته وي چې یاره دې کس نه دا کار که موږ خو دا ډېر ښه کولی شي خو هغه په سکرین باندې مړي
سکرین د پر راځي نو په مینس کې پاتې شي بیا دا نو دا هم ډیره غټه مسله ده. نیم صاحب تاسو چې کومه دا خبره ده کنه چې لکه هر سړی د سکرین د پاره هم نه دی جوړ او هر سړی هر انسان چې کوم دی هغه په سکرین باندې هم خبرې نشي کولی. لکه تاسو د خیبر سره زه د نیوز روم خبره به وکړم چې زمونږ په دوران پکې څومره خلک په انټرنشپ کې راغله او په دغه انټرنشپ دوران ډیر کسان داسې دي لکه تاسو په خپل باندې د څومره سره مهنت وکړل او په کومه طریقه باندې چې داغه خبر راوړي او هغه ته خبر چې دی نو بیا وایا او هغه خبر ریجیکټ هم شي هغه ته وایي لکه ته دا بل کس به جوړ کړي دغه به وچلو ورېږه ستا دا به چیک کو دا به داسې که نه ډېرو سره تاسو څومره وسیم چې کوم دی نو هغه به څومره چې دی نو محنت په وکړو غوسه راغوسه به شو پکې که نه نو هغه یا د نو چې کوم هغه یو څو دانې پکې راځي خو چې کوم هغه زما چې څومره خیال دی لکه زه چې د خیبر د نیوز رومه پورې خبره وکړم نو په هغې سره چې په خبر باندې په هغوی سره کم مهنت لکه زمونږ ډیسک انچارج هر څوک چې هغه ناسو هغوی کړي که هغه تاسو وایي که هغه سیارو او دغه چې کوم ټول نو ډېر زیات لکه دلته چې زمونږ اجاز یوسفزی صاحب دی الله ژوندی لري نو هغه به څومره ورسره مهنت ایاز صاحب چې دی نو تاسو ښه مبارک صاحب چې و پکې که نه په خپله باندې به سیز راواغېسته دغه به یې وکړو د دغه سره نو دغه ده که دا کریز لږ شانتې کم شوی که نه نو دا کریز که راکم شو نو څنګه چې ډاکټر صاحب خبر وکړو لکه داسې کسان یي چې هغوی په کوم ځای کې چې په کار لګېدل دي نو هغې له بیا دومره توجه نه ورکوي خو د هغه کوشش دی چې زه په سکرین څنګه راشم زه دا څیزونه څه وکړم نو هغې بیا خرابوي او خپل لږ چې موږ د یوت خبره کوو د سپورټس په حواله باندې یو ګلحیان یو ځای کې موجود دی او د شپې د لوبو بندوبست شوی دی په پښتونخوا کې نو ګلحیان نه لږ تپوس کوو چې موږ له یې څه راوړل دي او زموږ کتونکو ته یې څه ښایي جی ګلحیان صاحب کوم ځای موجود دی څه روان دي ته خو په خپل هم د خیره سره ماشاءالله ځوان یې نو ته به کوم څه لوبې موبې کوې که نه لږ تفصیل لاره راکړه. په سټوډیو کې موجود زما همکارانو او دا وخت چې موږ څومره کتونکي ګوري هغو ته ټولو ته زما د طرفه سلامونه او نیک احترامات. په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وبا نه پس او چې کوم د ترهګرۍ لهرونه تېر شوي دي هغونه پس او اوس د لوبو میدانونه چې دي هغه یو ځلې بیا آباد شوي دي او تاسو کتلی شئ چې په پېښور کې د شپې په ټایم باندې هم د فوټسال چې کوم ټورنمنټ په دې کې د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو نه چې کوم ځوانان دي هغه پکې ډېر په جوش جذبې سره برخه اخیستې ده او د دې لوبو بنیادي مقصد دا دی چې ځوان کل چې دی چې کوم نن سبا د آیس نشه ده یا نورې نشې دي چې د هغو نه بچ وساتلی شي او دوی ته یو هیلدي اکټیویټیز چې دي هغه ورکړی شي. نو د خیبر پښتونخوا ځوانانو کې ډېر زیات ټیلنټ موجود دی هغه که کرکټ دی که فوټبال دی که والیبال دی که سکواش دی یا که نورې لوبې دي که فوټسال دی نو هغه په دې کې ډېر زیات په جوش او خروش سره برخه اخلي او د دې د لارې هغوی د خپلې صوبې د خپل ملک نوم چې دی هغه هم روښانه کړی دی. نو که حکومت چېرته د خیبر پښتونخوا دې ځوانانو ته د لوبو هغه سهولیات ورکړي دوی ته د لوبو میدانونه ورکړي دوی ته چې کوم لوازمات دي د دوی چې کومې تقاضي دي د لوبو په حوالې سره هغه که پوره کړی شي نو هغه ورځ لرې نه ده چې هم دا ځوانان به په راتلونکي وخت کې د ملک او قام نوم چې دی په درسته نړۍ کې روښانه کړي. نو دا لوبې چې دي یوازې د صحت لپاره هم ډېرې ضروري دي او په خاص توګه د مختلفو بیمارو لپاره لوبې چې دي ولې چې د دې سره ورزش کېږي او چې کله ورزش کېږي نو بیا د لوبو میدانونه چې کله آباد وي نو هسپتالونه چې دي هغه شاړ وي او د دې سره چې کومې نشې دي یعنې مختلف قسمه چې کوم منشیات دي نو د هغو نه دا ځوانان بچ پاتې کېدلی شي. نو ځوان کله هم پکار دی چې په داسې صحتمندانه سرګرمیانو کې ځان بوخ وساتي او د نشو تماشو نه لرې پاتې شي. جی بالکل دا ډیره ښه خبره ده د سپورټس اکټیویټیز سره ماشومان د نورو لوفرونه نشو نه ودینه کې خو نشې چې اوس په کوم خطرناک نهج باندې چې آیس معاملات شروع شو دي کم کالج کم یونیورسټي کم ایون چې هغه کوچینګ سنټر چې دي هغې ته هم دا څیزونه رسېدلي نو ټیک ته لوبو خو دا څیزونه کړي دي یو خو لوبې هم چې دي بالکل محدودې شوې هم په وخت کې به عجیبه عجیبه داسې لوبې وي فزیکل لانجې به اوچتېدلې چې لکه لوفرونه پې بچي مخکې خو به یې موږ ته وایي چې دا لوبې به مو لوفري ده دغه لوفري وه چې بار به په لوبو کور ته ځه لوفر به بار ته ځي خو هسې که وګورې سیاغن دکه ټیک ته لوبې دغه کې خو
اوس خو د نشو هغه نوعیت دومره خطرناک شو دی دومره بدل شو دی هغې خو مطلب ینګ هلکان برباد کړو په نشه کې سبق وایي په نشه کې کالج ته ځي په نشه کې سکول ته ځي او بیا مطلب ځینې واقعیات هم تاسو ګورئ چې هغه د دې د وجې رونما کېږي موږ په خپله د پښتونخوا څومره ریپورټس په دې حواله باندې صحیح خبره ده دا زما په خیال لکه دی کې د دې هغه چې کوم هغه روټ کازز دي د هغه او کله کله بنده ته داسې لګي چې دا کوم خلک د دې مخنیوي کولی شي دا په دې کې ملوث دي لکه دی یې نه غواړي چې یاره داسې ودرېږي کني دا خو ډېره اسانه خبره ده په یو یونیورسټۍ کې خو د یو سټوډنټ چې کوم دی د هغه د پلار د مور او ایډرس او فون نمبر هر څیز اویلیبل یو یونیورسټۍ ته ښه په هغې کې چې څونه سټاف دی هغه یو بالکل د دیوال د غیر چاپېره راته وي او هغې ته چې څه اکټیویټیز کېږي هغې باندې خو هر وخت کې نظري که په هغې کې داسې څیزونه کېږي نه لکه هغه نه کنټرول کول خو ښکاره باره چې کوم دی نه د انتظامي ناکامي ده نه او بالکل او یا پکې د هغې خپل خلک اکثر انوالو دي بالکل صحیح ګوره زما په خیال په دې آیس چیرس دا څیزونه یونیورسټۍ ته دې ته رسېدي چې دي دا بغیر د انتظامیې او څنګه چې د پولیس ډپارټمنټ دی چې د دې لاس نه څوک پرې ورسوي د هغوی نه څوک پټ دي او عسکري صاحب ګوره د لوبو مواقع بالکل جوړول پکار دي خو د لوبو د مواقع سره سیار خان چې کوم خبره وکړه چې په دغه چاردیواري کې خو په هر څیز نظري خو د دې سره سره پیرنټس چې دي د هغوی چې کومه ذمهواري ده د دغې هلکانو جینکو چې کوم کالج ته ځي یونیورسټۍ ته ځي هغوی هم دومره آزاد نه دي پرېښوده پکار ټیک ده لکه د څه حده پورې په هغوی باندې ډېره سختي هم نه ده پکار خو د هغه ریلیکس ساتلو یا د هغه ازادۍ مطلب دا هم نه دی پکار چې بالکل د هغوی په ناسته پاسته د ملګرو زما په خیال په دې کې هېڅ دغه نشته که ته د خپل زوی یا د لور د ملګري سره یا د هغې د مور و پلار سره تعلق ساتې خبرې ورسره کې او د هغوی د روزمره هغه روټین چې دی هغه چک کې د دې نه به تا ته ډېر اساني کېږي نعیم صاحب ستاسو خبره بالکل ټیک ته په دې کې دوه لکه وجوهات ډېر دي خو دوه پکې ډېر بنیادي دي لکه موږ به د یونیورسټۍ وجه واخلو چې یاره په یونیورسټیانو کې اوس دا شی د ټولو نه سیوا دی په یونیورسټیانو کې پخوا لکه موږ به داسې واخلو چې د نن نه 20 کاله مخکې چې کوم د یونیورسټۍ وایس چانسلر به راتلو نو هغه به د وایس چانسلر به یو عزت او یو وقار او په یو میرټ او په دغه باندې به هغه وایس چانسلر چې دی نو هغه به راتلو سیاست پکې ډېر کم انوالو اوس په دې دغه کې که مونږ وګورو په دې دا 2 لسیزې چې کمې تېرې شوې د وایس چانسلر په تقرر کې سیاست ډېر زیات انوالو شو او وایس چانسلر دغه شانتي سي لکه څنګه چې د تاڼې اس ایچ او کوشش دی چې هغه ام پی اے صاحب خوشحاله وساتي یا د اس پی او د ډي اس پي صاحب کوشش دی چې ام پی اے او یا ام ان اے خوشحاله وساتي چې یاره بدلې نه کړي دغه شانتي زما خیال دی چې دا زیاتره وایس چانسلرز چې کوم دي د هغوی هم کوشش وزدای چې یاره گورنر صاحب خوشحاله وساتو او بس لکه هغه په یونیورسټۍ کې کمی او د یونیورسټۍ نه بهر چې کم میټینګونه په هغې کې زیات چې کم دی هغه دغه نو یو خو دا دغه دی چې وي سي کله مضبوطو نو زما خیال نه دی چې بیا به دغه وشي نه دا ستاسو بالکل ویلډ پوینټ دی بدقسمتي ده په دې تېرو ورځو کې د څومره یونیورسټیانو مستقل وایس چانسلرز نه وو لږ وخت وشي د هغې دغه وشو ښه په دې کې بله خبره لکه تاسو اوس هاسټل ته راشئ سیم پالیټکس سیاست چې کوم دی هغه هاسټلو ته تللی دی لکه مخکې بعد د هاسټل وارډن هغه به داسې به وو لکه دی چې د چوکۍ اس ایچ او صاحب دا خلک به داسې د سټوډنټس پتې لکه داسې د هغه نه په دباو او په دغه باندې به ځکه چې مونږ به اورېدله وایي په وارډن صاحب چې کوم دی نو په د شپې په 1 بجه رالی وارډن صاحب وایي د شپې په 12 بجې چاپه وواله چا به یې په 3 بجې باندې چې کوم دی نو چاپه ووهله نو دغه چې هغه وارډنز چې کوم هغه وخت کې هغې هم یو هغې هغه خپله ذمهواري ګڼل چې یس زه وارډن یم او دا زما کور دی دا هاسټل دا دغه نو هغه د وارډن هغه دغه چې کومه ده هغه څیز هم دغه شوی دی تقریبا د ډېر حده پورې لکه هغې هم هغه خپلې ذمهوارۍ پرېښي دي دغه کړي دي بیا که مونږ راشو ګورئ چې وارډن کله برابر و چې وایس چانسلر برابر و نو ستا یونیورسټۍ په ګیټ باندې به منشیات نه ننوځي ځکه چې دې چوکۍ والا ته او دې ګارډ ته پته ده چې که چېرې دا شی د یونیورسټۍ ته دننه ننوتو نو وي سي صاحب ما نه پرېږدي همدغسې ده خو د ده نه دلته هغه یاره ختمه ده ځکه چې ده ته پته ده دې ګیټ والا چې وي سي صاحب خو سهار په 8 بجې باندې دفتر ته رالي او په 9 بجې باندې ووتو او اوس په 3 بجې باندې یونیورسټۍ ته راځي نو ده سره هېڅ یره ترهه نشته دی دغه شانتې د هاسټل وارډن که چېرې مضبوط و
نو د هاسټل په مین ګیټ باندې چې کوم چوکیدار ولاړ دی نو سوال نشي پیدا کېدی چې دا غي ځای نه دي منشیات هاسټل ته دننه لاړ شي ځکه چې د وارډن صاحب ته چې دی نو پته چې کله چوکیدار ته پته کا منشیات دننه لاړه نو وارډن صاحب مې نه پریدي نو یو پکې دغه دا دوه دغه بل په هغه وختونو کې یو بل هم یو دغه دا مونږ چې د آزادیانو طرف ته ډیر راشو د آزادیانو هم لکه یو غلط تصور زمونږ په ذهنونو کې پیدا کړی دی د ازادۍ دا مطلب دا نه دی چې یو سړی دی په یونیورسټیانو کې چې د په یونیورسټۍ کې په هاسټل کې د منشیات استعمالي بالکل د ازادۍ مطلب دا دی چې کده ته ډوډۍ ښه نه میلاویږي چې د شکایت وکړي دته د مطالعې ماحول صحیح نه میلاویږي چې د هغې متعلق آزاده شکایت وکړي دته چې کومه دی نو بجلي نشته دته پکې نشته دته اوبه نشته نو چې دی د هغې اظهار کولا د دې ازادۍ دومره غلطه فایده اخیستل کېده چې کوم به د مطلب سټوډنټس چې به کوم تنظیم او د هغې مشران چې به نو په دغه کینټینونو کې به فری روټۍ خوړئ او لکه دا د هغوی به یوه بدماشي وه اوس د ازادۍ نه مونږ دا دغه اخیستی دی هر چا ته اخیستی دی که هغه وارډن صاحب دی هغه ته هم اخیستی دی وایس چانسلر صاحب ته هم دا مطلب اخلي کم طالب علمان چې هلته دي رومیټان دي د یو بل سره هغه ته هم دا مطلب اخلي چې یاره که دا زما دا رومیټ هر څه چې کوي خپل عملی دی بالکل کده منشیات استعمالي او که نه استعمالي د خپل عمل دی د هغه خبره وارډن ته نه وایي چې یاره دلته کې دا روان دي دی چې او که وایي ورته نو دلته کې وارډن صاحب ورته چپ شه غلی کښېنه مړه ځان له دې کار کتلی ته به کې داسې مشروط راغلی ته به کې داسې مشروط راغلی ولې د یونیورسټۍ بدنامي کې زما هاسټل بدنامې ما بدنامې خو د انصافداره دا نه ستا بدنامي ده نه د هاسټل بدنامي ده او نه چې دی نو د طالب علم بدنامي ده بلکې دا خو د یو ژوند بدنامي ده چې یو ژوند لګیا دی تباه کېږي بربادېږي او د هغې دپاره چې کوم دی نو ټوله معاشره په هاسټل کې که 250 دي که 300 دي که 500 کسان دي هغه ټول پې خاموشه دي نو دا څومره لویه بربادي ده نو د ازادۍ مطلب دا هرګز نه دی چې د منشیاتو ازادي ده د ازادۍ مطلب دا دی چې تا ته سهولتونه نشته دی د دغې د اظهار ازادي ده ستا چې کوم بنیادي ضرورتونه دي سیار په هغې باندې خبره وکړه او د هغې نشاندهي وکړه چې دلته کمی دی دلته کې خو د رینکینګ یو سیز راوته دی یو نوې بالا راوته ده لکه ریسرچ پیپر هلته هغې د یونیورسټو دا معاملات دونه خراب کړي دي چې کومه انتظامیه وي یا د فیکلټي ممبرز وي د هغې پرایورټي دا وي چې یاره لکه زیات نه زیات ریسرچ پیپر یې پبلش شي دی تېر ورځ کې زموږ یو معامله هم راغلی وه د ملکنډ یونیورسټۍ یو پروفیسر و هغه ډېرې ښې خبرې کړې وې چې یاره لکه د تعلیمي چې کوم د تدریس هغه معیار دی هغه دونه غورځېدلی دی چې بس څوک هغې طرف ته اړو توجه نه ورکوي ګوري دې ته چې یاره کم رینکینګ راځي سالانه هغې کې د یونیورسټۍ کم نمبر دی پلانکي استاز کنټریبیوشن په ریسرچ پیپر او پبلیکیشن کې څه دی دغې ته کتلی کېږي نور څیزونو ته نه کتلی کېږي دغه ایډمنسټریشن چې کم معاملات دي د انتظامیه کم ذموارې دي یا بیا د تدریس کم هغه معیار دی د هغې دپاره اړو د چیک خو زه یم چې لکه اړو څه نظام نشته چې لکه یاره زه لړ شم او زه وګورم چې یاره لکه دا د دې یونیورسټي ده د دې د تدریس معیار چې کوم دی نه هغه دا دی یا د دې انتظامیې چې کوم هغه معیار دی نه هغه دا دی دغه کتی شو ریسرچ پیپر یې دونه پبلش شوي دي او رینکینګ یې دا د دې سره نعیم صاحب د دوی چې کومه خبره کوي سی آر باچا د دې سره د پروفیسر صاحب نه دی دی واپس طالب علم جوړ شوی دی دی اوس لګیا دی لکه د ټول عمر پروفیسر صاحب اوس لیکه پی ایچ ډي وکړل نو بس دی اوس دی قلاره کښېنه که نه ته اوس هم هغه ته وایې چې زه به ستا دی چې دی نو په ایچ ایس سی په جرنلز او نورو جرنلز کې ستا د سالانه دومره دغه نه چاپ شوي نو ستا به رینک ته هغه اوس پرېږدوه درته ووایه چې اوس ستا د ایچ ایس سی سره کار نشته دی او ستا د ریسرچ سره کار نشته اوس د نورو خلکو ته ښیه چې دوی ریسرچ چې دوی ریسرچ شروع کړي نو پروفیسر صاحب تر د ریټایرډ کېدو پورې هغه په دقې دغه کې روان دی چې زما رینکینګ چې دی نو هغه خرازي نو هغه جز دلته د طالب علم دپاره کلاس ته تیاري وکړي او کنه هغه خپل ریسرچ او د خپل مستقبل لپاره تیاری وکړي د ریټایرمنټ پورې دا عجز په دقه کې د پروفیسر صاحب اخته کړی دی نو واقعیتا چې دا یو د نظام چې دی په دې باندې په ایچ ایس سی کې هم ډېرې خبرې اترې په دې باندې شوي دي او ډېر دغه پرې راغلی دی چې یاره د ایم پی ایل او د پی ایچ ډي د سټوډنټانو نه د دوی نه کار واخله چې دوی ریسرچ وکړي ځکه چې کوم پروفیسر صاحب پی ایچ ډي کړې ده نو هغه خو چې کوم ریسرچ کوو هغه کړی دی
اوس پرېږده چې دا بل د ده سره کم طالب علمان دي چې دا ریسرچ وشي او د ده په نامه باندې ریسرچ راشي او بیا شایع شي نو د هغې سره به د هغې سره به دغه وشي یو خو به دا سټوډنټ پروفیسر چې کوم دی د ده به د یونیورسټۍ سره تعلق جوړ شي دی به پکې موجود وي بل د ده به د طالب علم سره تعلق جوړ شي او طالب علم به لکه څنګه چې ګل حیان صاحب ووایي که نه چې لوبې کوي نو چې د طالب علم کله ریسرچ طرف ته راشي نو په هغه به دومره بوجي چې هغه به دغې فضولیاتو طرفونو ته به د هغه خیال نه راځي د منشیاتو د د زده کړې فایده چې دا به سټوډنټ ته ورسي او د منشیاتو په ځای باندې به دی ریسرچ طرف ته چې ګوره د EGC د اربونو روپۍ چې کم دی نه فنډ میلاویږي ته دې کال مت تقریبا 47 ارب روپۍ که څونه میلاو شوي دي د EGC یو پروګرام سموده کې مشرف دور کې شروع کې جوړ شو او رن کړی و هغه پروګرام دا و چې یاره په سکالرشپ باندې بهر ملکونو ته سټوډنټان لېږلو کله کله چې زموږ د معاشرې د مختلفو اړخونو ته سړی نظر تیر کړي نو ډېر لکه ډېر به زړه باندې مات شي چې یاره دا به اخر ټیکېږي څنګه هغه پروګرام لاندې به د زموږ د معاشرې چې کوم دغه طالب علمانو د هغې هغه کریم به یې راغونډ کړو هغه به بهر ملکونو ته ولېږه یورپ ته امریکې ته یو ځای بل دی ته چې یاره دا به هلته کې PhD کوي او هغوی باقاعده دلته کې لیکل به وکړل خپل چې یاره ښه چا خبره قرآن قسم به وکړو چې یاره زه به هلته ځم او زه به واپس راځم زه به دلته کې چې کم دی نو زه به د پلانکي جامعاتو کې به زه دونه کاله هلته کې بیا خپل ملازمت لکه استادي به کوم چې کم ما هلته کې سبق ستاسو په پیسو ویلی نه هغه به زه واپس کوم هغې کې میجورټي لکه اوس هغه ایګزیکټ نمبر دی خو ماته نه اوورویلمنګ میجورټي لکه زه یم چې ښه زیاتره هغې کې خلک چې کم دی هغه هلته یا پټ شو یا هغه پیسې دلته کې په د EGC کیسونه وه یا څه اخوا دېخوا شو حیران به شي ورته لکه مطلب چې لکه زمونږ د معاشرې هغه کریم زمونږ د تعلیم چې کوم استاد یې ښیي د هغه پرایورټي هم دا نه چې چاته علم وښیي او کوم چې ترلاسه کوي نه هغه پرایورټي هم دا نه چې هغه پرایورټي دا چې هغه زده کړه نه ده زده کړه ورکول نه دي بلکې ذاتي ته هغه څومره فایده اخیستی شي مټیریلسټک غونته کې سوچ په دې کې نیم صاحب تاسو اوس وګورئ که نه چې کم هلته پاتې شو لاړه په سکالرشپ باندې واپس رانغله خو کم چې راغلی دی د هغه PhD سکالر نن څه حالات دي کله یو کور مخې ته احتجاج کوي کله د بل ادارې مخې ته احتجاج کوي کله د بل ادارې مخې ته احتجاج کوي او کله یو په لاټو باندې وایي کله بل په لاټو باندې وهي نو مطلب دا دی چې دغه در سره نشته دی دومره سکوپ در سره نشته چې نه شي اکموډیټ کولی نو دومره ډېر بیا ملېږه ډېره مننه زرخان عسکري صاحب هسې خو موږ میلاویږو خو په سکرین په پروګرام کې ډېر وخت بعد ناسته وکړه ډېر مزدار ډسکشن وشو سیار خان ستا هم ډېره مننه ډاکټر صاحب خو واقعي چې ډېرې فایدې خبرې وکړې موږ ته هم ډېره زده کړه وکړه او یقینا چې زموږ کتونکو به هم زده کړه کړي موږ به ستاسو نه اجازت غواړو سبا په دې سیټ باندې زموږ نور ملګري ستاسو په خدمت کې حاضرېږي تر د هغې پورې د الله په امان